الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. محترم مخکنی آیاتونو کې الله رب العزت د نصیحت او د عبرت په توګه باندې د قوم نوح هلاکت او تباہی بیا په میاس کې د حضرت سلیمان علیه السلام او د قوم سبا والا حالات بیان کو. د هغې نه پس د قوم ثمود تذکره وکړې شوه، بیا ورپسې د قوم لوط هلاکت بیان شو. دا تمام قومونه الله تعالی د دې وجې نه هلاک کړي چې د وخت پیغمبر دې ته الله تعالی راستولی او هغوی ورته د وحدانیت درس ورکړی، خو لیکن دغه قومونو چې ډېر د خپل پیغمبر مخالفت کړی او د دغه شرک او د نافرمانۍ په دولت باندې الله تعالی تباه او برباد وګرځول. روان آیاتونو کې الله تعالی د وحدانیت بعضې عقلي دلایل چې نو هغه پیش کوي، ورسره به الله تعالی د شرک چې نو هغه رد هم فرمایي. خدا یو مسلمه او منل شوي یو اصول دی چې کله یو اهمه خبره مطلوب او مقصود وي نو مخکې د هغې نه الله تعالی حمد او ثنا بیانېږي، ورپسې په مقرب او دغه رنګې معزز بندګانو باندې سلام چې نو هغه لیږلی کېږي، ورپسې اصل خبره چې نو هغه شروع کېږي. حضرت شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یا شاه عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه فرمایي چې دې آیاتونو کې هم دکه سلیقه او هم دکه طریقه چې نو هغه ښودلې شوې ده. مخکې الله تعالی وفرمایل قل الحمد لله الذي وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون، یعنی دا ټول تعریفونه الله لره دي. او چې مخکې آیاتونو کې کم د نافرمانو قومونو تباہی حال بیان شو نو الله تعالی د شکریا ادا کولو نصیحت وفرمایو، ځکه چې دغه خلق دا بدکردار خلقو الله تعالی خپل انجام ته ورسول او دوی په دنیا باندې څومره پاتې کېدل نو مزید د فتنې او د فساد سبب چې نو هغه ګرځېدل. نو دا یو نعمت چې الله تعالی دا ظالمان او دا خراب خلق چې نو د دې مونډ ویستو. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ظالمانو الله تعالی جړې کټ کی نو تاسو ټول باندې لازم دي چې تاسو د الله تعالی تعریف وایئ، ځکه د تمام جهانو پروردګار چې نو هغه الله تعالی دی او د دغه ظالمانو او د دغه نافرمانو هغه بیخکني وکړه. نو تاسو او موږ له پکار ده چې د الله تعالی چې نو هغه تعریف وکړو. مخکې آیاتونو کې هم د الله تعالی تعریف بیان شو او دغه رنګ چې نو په منتخب بندګانو باندې د الله تعالی چې نو هغه سلام ویل شو. د حمد او د سلام نه پس
د تمهید په تور باندې الله تعالی فرمایي الله خیر اما یشرکون. اوس تاسو راته وایئ چې الله تعالی بهتره دی او کو هغه خلک چې را لګي او د الله تعالی سره په ذات کې یا په صفاتو کې چرینو هغه بل ذات چرینو هغه شریک کوي. نو په دې ځکه الله تعالی د وحدانیت عقلي دلایل بیانوي، خو مخکې د انسان دغه مړ ضمیر، دغه غافل او بے پروا ضمیر چرینو هغه بیداری او دغه رنګ انسان ته وایي چې دا کوم عقل چې ما تعالی درکړی دا یو جوهر دی، دا استعمال کا په دې باندې ته چرینو هغه بام د عروج ته چرینو هغه رسیدې شي. عقل یو لوی جوهر دی، ځکه چې موږ ټول چرینو هغه په جانداریت کې په حیوانیت کې چرینو هغه شریک یو، خو لیکن موږ له الله تعالی دا هغه نورو نه موږ جدا یو د نورو حیواناتو نه، ځکه چې موږ له الله تعالی عقل راکړی دی او د دې عقل په بنیاد باندې به الله تعالی زموږ نه پوښتنه کوي. په ورځ د قیامت باندې به د انسان نه چرینو هغه پوښتنه کیږي، د پیری نه به هغه پوښتنه کیږي، دا نور حیوانات چې دي دا ټول د انسان د خدمت لپاره الله تعالی ټاکلي دي او پیدا کړي دي. نو دا انسان چې دی نو دی د دنیا شهزاده دی او د دنیا چې دی نو اشرف المخلوقات دی. تمام ظاهری او باطنی انعامات الله تعالی ورکړي دي او د تمام تغیرات او د تقلبات دا ټول هر څه د الله تعالی په دست قدرت کې دي. هر لحاظ سره الله تعالی با اختیار ذات دی. د دې برخلاف انسانان دي، کو پریان دي، کو دغه رنګ سری فرشتي دي، هغه چرینو هغه رالګي او مخلوق چرینو د الله تعالی سره شریک ګرځي. دا ټیک نه دی. څوک رالګي شجر ته ونی ته هغه چرینو ته سجدي کوي، څوک چرینو هغه کاڼي یو بیجان سیزونه دي او دې ته چرینو هغه د الله تعالی هغه مرتبه ورکوي، څوک چرینو هغه بل څه نافع ګرځي، څوک چرینو د زار او د نقصان مالک چرینو هغه بل ذات ګرځي. د دې ټولو چې تقابل وکړي شي نو هر صاحب عقل او هر مذهب والا او هر ملت او د پیروکار مالک چرینو هغه به دا جواب ورکوي چې الله تعالی بهتر دی، ځکه دا خالق دی. په هر لحاظ سره چرینو هغه مختار کل د تصرف د تمام امور تصرف چرینو هغه ته حاصل دی او د تمام کمالات و منبع او چشمه چرینو هغه الله تعالی ذات دی. نو ظاهره چې الله تعالی ډېر وی ذات دی. مخکې الله تعالی بعض دلایل د توحید چرینو هغه بیانوي او انسان ته چرینو هغه د دې خبرې دعوت ورکوي چې په دې کې رکشات غور او فکر وکړه نو د الله تعالی یووالي او د الله تعالی وحدانیت په چرینو هغه ته وپېژني. نو ارشاد باری تعالی دی امن خلق السماوات والارض، څوک دی چې اسمانونه او ځمکې چرینو هغه پیدا کړي دي. دا پیدایش او دغه رنګ د جوړولو دا صفت چرینو دا د الله تعالی د ذات سره مختص دی. د اسمان او د ځمکې مالک چرینو هغه الله تعالی، د اسمان او د ځمکې خالق چرینو هغه الله تعالی. شاه ولی الله محدث دی رحمت الله علیه په خپل کتاب حجت الله البالغه کې لیکي چې د توحید خداوندی دوه درجې داسې دي چې په هغې کې کافر او مشرک دا ټول چرینو دا متفق دي. لومبنۍ درجه ده چې د الله تعالی واجب الوجود، په دې کې مشرک موږ سره متفق دی، یا غیر مذهب هم چرینو هغه موږ سره په دې کې متفق دی چې الله تعالی واجب الوجود مطلب دا چې د ده دا ذات چرینو هغه خود به قائم دی او د ده دا ذات چرینو دا د بل چا طرف نه عطا کرده نه دی. او د دې خبرې چرینو هغه مشرکین هم قائم دي چې د الله تعالی وجود چرینو دا ذاتی دی او دا نور مخلوقات وجود چرینو دا الله تعالی عطا کرده دی، الله تعالی ورکړی دی. د توحید دویمه درجه چرینو هغه خالقیت دی. کو زاړه دي او کو نوي مشرکان دي، کو هغه د هندو په مذهب باندې یادېږي او کو دغه رنګ مجوسي دي او کو ویتنامي دي او کو چینی دي. دا ټول د دې چې تاسو کې نو دی به وایي چې پیدا کوونکی ذات چرینو هغه الله تعالی دی. مخکې په دې درېیمه درجه کې چرینو دا اختلاف راځي او زمونږ او د هغې لارې چرینو هغه جدا کېږي. درېیمه درجه چرینو هغه د تدبیر ده، په هغې کې اختلاف راځي. نجومیان رالګي او د دې ټولو کارونو نسبت چرینو هغه ستورپرست خلک دی، نو دارنګې هغې ستورو ته کوي. مشرک رالګي
د هغې کارون نسبت چې دی نو هغه ونو ته حجر ته نورو دغه اشیاو ته کوي. بعضې خلک چې دی نو هغه د پیریانو چې دی نو د دې خبرې قایل دي چې دا معبود زمونږ چې دی نو هغه پیریان دي یا فرشتي دي، هغې طرف ته د دې ټولو کارونو چې دی نو هغه نسبت کوي. بعضې اولیاء الله طرف ته چې دی نو هغه نسبت کوي. نو د شرک ابتدا چې نو هغه د دغه ځای نه شروع کېږي. نو په دو کارونو کې دا ټول عالم چې نو په دې خبرو کې متفق دی، خو په تدبیر کې چې نو د دې هغه اختلاف زموږ سره شروع کېږي. او مونږ وایو چې رښتونی مؤمن د دې خبرې دعوادار دی چې صرف هغه ذات د الله تعالی دی، د هغه مخ ته چې نو هغه به سجده لګو، او دارنګې حاجت روا او مشکل کشا ذات چې نو هغه د الله تعالی ذات دی، د دې نه علاوه چې نو بل ذات نشته. مشرکین را لګي غیر الله ته چې نو هغه سجدې لګي، د هغه په نامه باندې چې نو هغه منښتې کوي، او دارنګې خپل حاجت چې نو د هغه نه غواړي. نو دا صفت د تخلیق کې چې نو هغه د دهریانو قلیل تعداد کې علاوه هر مذهب هر مکتب فکر والا صرف د الله تعالی خالق چې نو هغه تسلیمي. او د قرآن صاف ستره اعلان کړی دی الله خالق كل شيء. الله تعالی هغه ذات دی چې دا هر څیز پیدا کوونکی ذات چې نو هغه الله تعالی ذات دی. د عرش نوالی د فرش پورې د ملائکو نوالی د پریانو پورې دا هر څومره مخلوق کو هغه اعلی مخلوق دی کو هغه ادنا مخلوق دی، د دې ټول خالق چې نو هغه د الله تعالی ذات دی. دویم الله تعالی دلیل بیانوي په خپل وحدانیت باندې. وانزل لكم من السماء ماء، الله د اسمان نه اوبه چې نو هغه راکوزي کړي دي د باران په شکل کې. سما لفظ چې نو دی کې دا خبره مخفي او پوشیده او پټه ده چې د نزول یعنی د راکوزیدلو د باران سبب چې نو هغه وریځ نه ده، بلکې وریځ ډېرې داسې راشي او شنډېدلی شي چې کله د الله تعالی حکم نشي وي تر هغې پورې چې نو د هغې نه باران راورېږي نه. د باران په کومه خطه باندې په کومه ځمکه باندې په څومره مقدار باندې دا د الله تعالی په فیصلې باندې چې نو هغه موقوف خبره ده. یو د یو مخلوق خواهش چې نو په هغې کې دخل اندازي نشي کولی. ښه په دې کې د الله تعالی مشیت او اراده چې نو دا کار فرما ده، د الله تعالی د چا محتاجه نه دی. مطلب دا چې باران راورول دا د مخلوق د بس خبره نه ده. او بیا چې الله تعالی باران په دې ځمکه باندې راووري نو نتیجې په دې باندې مرتب کېږي او نتیجې په دې باندې خلاصېږي. وانبتنا به، چې زرغونو منګه په سبب د دې اوبو د باران سره حدائق ذات بهجه، هغه باغات چې هغه سمسور او شنه او ښکلي مزیدار باغات چې نو هغه د ځمکې نه د ونو او د بوټو په شکل کې چې نو هغه رازرغون شي. نو حدائق هغه باغ ته ویل کېږي چې د هغې نه غیر چاپېره چې نو هغه یو دیوال وي شپول، او دغه رنګ چې نو هغه ښکلي مزیدار د هر څه یعنی تک شین وي. بستان هغه باغ ته ویل کېږي چې هغه د شپول نه خالي وي. نو الله تعالی وضاحت فرمایو چې دغه اوبه د باران په شکل کې د اسمان نه راکوزي شي، نو دا سبب د زرغونېدلو د ځمکې چې نو هغه وګرځي. ځکه فاحیا به الارض بعد موتها، په ځکه کې الله تعالی فرمایي چې دا ځمکه چې نو دا مړه شي، خوشحالي چې راشي بارانونه نه وي، دا ځمکه چې نو هغه مړه شي. او دارنګې فاحیا به الارض بعد موتها، الله وی د باران په ذریعه باندې چې موږ دوباره دغه مړه ځمکه چې نو هغه ژوندی کړو. ژوندي کول د ځمکې سري چې شینکې چې نو هغه رازرغون کړي. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، وی دا ستاسو د بس خبره نه ده ای مخلوقه چې د باغاتو دا ونې چې نو هغه تاسو زرغونې کړئ، یا هغه ګل په هغه باغ په ونه باندې رازرغون شي، د هغې نه چې نو هغه دویم دغه کې هغه میوه شي. دا ستاسو د بس خبره نه ده، بلکې دا د الله تعالی د قدرت شهکار او کرشمي دي. فرمایي چې یو څیز هم د هغه د اختیار نه چې نو هغه بهر نشته. نو وی تاسو راته وګورئ، تاسو په خپله باندې دا فیصله وکړئ، لږ د عقل په کڅوټۍ باندې تاسو وګورئ، د عقل په میزان باندې تاسو وګورئ چې دا ټول د قدرتونو مالک دی هغه الله تعالی دی. نو تاسو بعضې خلک را لګي د مشرکینو په جته کې
یا چرینو هغه د دهریانو په شکل او په صورت کې یا د نورو خلقو په شکل او په صورت کې د صحابي په شکل کې هغه د الله تعالی سره چرینو هغه شریک ګرځي نو الله وی تاسو په خپل باندې فیصله وکړئ الہ مع الله د الله نه علاوه بل معبود دغه سره شریک څوک شته نشته کو شریک وو نو دا ټول نظام به چرینو دا به درهم برهم شو دا به فاش شو دا به ختم شو ځکه چې د کوم وخت پورې به د دوه کسانو په میاس کې اتفاق روانو خامخا چرته به تنازع چې ونه پاغي کې پیدا شي او جګړه به د هغې په میاس کې پیدا شي یو به وي چې زه شپه راولم بل به وي زه بروز راولم بل به وي زه باران کوم بل به وي چې زه چرینو هغه باران نه کوم تر اخره پورې دا چرین د دنیا دا ټول کائنات په درهم برهم شو خدا په دې باندې دلالت کوي چې یو الله دی یو معبود برحق دی دا اسمانونو کره دا الله تعالی جوړ کړی دي او دغه رنګ بارانونه راورونکي چرینو هغه الله تعالی ذات دی دا سره په دې کې څوک شریک نشته ها بل هم قوم يعدلون حقیقت دا چې دا خلق دومره واضح دلایل باوجود هم د حقیقت د اعتراف نه پځې باندې انحراف کوي ها پکا دا چې دی اعتراف کوي چې او دا یو الله دی ولیکن دی د اغینه مخ او دغه رنګ چرینو انحراف کوي او روګردانی کوي یعدلون معنا انحراف کوونکي مخ اړوونکي یعنی د الله یا په معنا په برابرۍ سره یعنی د الله تعالی سره بل معبود باطله چرینو هغه برابر ګرځي دا تمام دلایل د انسان په خپل عقل سره دی غور کی نو په خپل د په ذهن کې دا خبره چرینو هغه راځي چې یو سیزن چرینو هغه د الله تعالی د دایره اختیار نه بهر نشته د ځمکې د تخلیق نه پس الله تعالی یو بل دلیل چرینو هغه په خپل توحید باندې ذکر کوي امن جعل الارض قرارا الله تعالی هغه ذات دی چې ګرځولې دي د ځمکه د اوسېدو دپاره ځای د قراري په دې کې چرینو هر مخلوق چرینو په دې ځمکه کې اوسېږي کله چې الله تعالی آدم علیه السلام چرینو هغه راکوزو نو چې ورته وی چې کوزې که دې ځمکې ته نو ورته وی ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین په دې ځمکه کې ستاسو دپاره ځای د قراري دی چې دا په دې ځمکه کې به تاسو اوسئ خو ټول به داسې نه وي چې بس قیامت به نه راځي نه د ځمکه کې تاسو اوسئ د دې ځمکې نه خپل د ژوند هغه فایدې چې نو هغه پورته کوئ او د خپل ژوند چې نو هغه ضروریات د دې ځمکې نه حاصلوئ خو ټول عمر به نه وي یو وخت به چې نو دا به د قیامته پورې تاسو دا فایدې چې نو هغه به اوچتوئ خو چې کله دا نظام شمسي یا موږ چې کوم په نظام کې دا نظام شمسي چې نو دا ختم شي او یو بل نظام چې نو هغه الله تعالی برپا کړي او دغه دویم نظام چې نو الله تعالی قائم کی نو الله تعالی د ځمکې دا ساخ یو داسې طریقې سره جوړ کړی دی چې دې کې د انسان دپاره ډېره اساني ده ګوره موږ ته ضرورت د کور وي د کور تعمیر موږ کوو خامخا د هغې لپاره بنیادونه چې نو اول سر کې هغه کنو اوس خو د دې ځمکې دا ساخ الله تعالی سخت او مضبوط جوړ کړی نو بیا به موږ کودالې یا چې نو ګینترې به مو در رابغولې خو ځمکه به چې نو موږ شلولې نه شوه نه به په هغې کې څه کار کولی شو یا د دې ځمکې نه موږ ته چې نو څومره د زندګۍ هغه ضروریات چې نو هغه مهیا کېږي چېرته چې نو هغه د سبزۍ په شکل کې وي چېرته چې نو هغه د میوو په شکل کې دي چېرته د معدنیاتو په شکل کې دي خو لیکن الله تعالی د ځمکه دومره سهل او دومره سهولت او دومره اسانه او دومره نرمه جوړه کړې ده چې هغې کې موږ خپل چې نو هغه زمینداري هم کولی شو ګوډ او دغه رنګ چې نو هغه بلچې هر څه پکې وهلی شو تعمیر د مکان چې نو هغه پکې کولی شو موږ ته هېڅ قسمه دشواري او په هغې کې هېڅ قسمه تکلیف نه وي او کویان د اوبو ضرورت وي موږ ته نو په ځمکه کې موږ چې نو هغه کویان کنو ډېره په اسانه باندې چې نو هغه موږ کنو او دغه رنګ موږ ته چې نو هغه خپل مطلوب چې نو هغه حاصلېږي نو الله تعالی وی علم نجعل الارض کفاتا آیا دا نه جوړ کړی موږ د ځمکه ستاسو دپاره راټولونکي چې ته کله ژوندې په مخ د ځمکه باندې نو ته د ځمکه تا له فایده درکوي او ستا ژوند چې نو هغه انحصار په دې ځمکه باندې دی دا ځمکه تا له اوبه درکوي خو چې دا اوبه په تا باندې بند کړي نو ته ژوندې پاتې کېدی نه شي وجعلنا من الماء كل شيء حي الله تعالی وی دا اوبه موږ د هر څیز دپاره ژوند جوړ کړی دی
بوټي له اوبه مو ورکوه، سره ولا ورکوه، ډیران ولا ورکوه، هر شي ورته ورکوه، خو چې اوبه ولا نه ورکوې نو هغه بوټي څه شي؟ کوچ شي. انسان له هر څیز ورکوه، خو چې اوبه ولا نه ورکوې دا انسان چې دی نو هغه ژوندی پاتې کېدی نه شي. او د میډیکل ساینس والا د دې وخت کې د هغې مطالعه ده او په دې باندې د هغې ریسرچ دی چې په انسان په دې بدن کې چې دی نو هغه 80% وینه چې دی نو هغه د اوبو نه پیدا کېږي او دا 20% چې دی نو دا د نورو اجزاو نه چې دی نو دا وینه پیدا کېږي. موږ ډوډۍ خورو، میوه خورو، یا نور سبزیان، دا نور سبزیان، دال وغیره غوښې دا خورو، د هغې نه چې دی نو دا وینه پیدا کېږي، خو 80% وینه چې دی نو هغه د اوبو نه پیدا کېږي. او دا وینه کې چې دا کم گردش دی د انسان په دې بدن کې چې دا وینه گردش کوي دا د اوبو په ذریعه باندې کوي. کله چې د انسان کې دا اوبو کمی راشي دا وینه چې دی نو دا منجمد شي، د انسان طبیعت چې دی نو هغه خراب شي، او چې بیا چې ډېره منجمد شي نو انسان چې دی نو هغه موت خولې ته چې دی نو هغه بیا ورکابو کېږي. نو الله تعالی دا هر څه موږ د ځمکې نه چې دی نو هغه پیدا کړي دي او د ځمکې په سطح باندې موږ ګرځو، ژوندي یو، د هغې نه چې دی نو هغه ټول خپل ضروریات د ځمکې نه پوره کوو. او چې کله مړه شي نو دا ځمکه بیا موږ نه چې دی نو هغه ځای راکوي. څومره نږدې رشته دار ولې نه وي، پلار ولې نه وي، ورور ولې نه وي، څومره نږدې وي، څومره دنیا کې ورسره موږ محبت او الفت لرو، مینه او محبت ورسره لرو، خو چې کله وفات شي نو بیا 2 ورځې یا 1 ورځ یا چې دی نو ګنټه په ګنټې د هغې نه سیوا چې دی موږ ایسارولی نه شو، ولې د هغه بدن چې دی نو هغه بیا بوی کوي، بیا ایسارولی نه شو. نو ځمکه یې ځان سره واخلي په خپل اغوش کې او دغه رنګې چې دی نو صحیح سالم یې ځان سره ساتي. منا خلقناکم، الله وایي موږ د دې ځمکې نه تاسو پیدا کړی، دا څومره خوراکونه چې موږ کوو د هغې نه چې دی نو هغه قوت یې هغه مادي پیدا کېږي، نطفه ترې نه پیدا کېږي، هغه نطفه چې دی نو هغه زموږ ذریعه د پیدایش ګرځي. نو د دې ځمکې نه موږ چې دی نو الله وایي تاسو موږ پیدا کړی. وفیها نعیدکم، او دوباره به دې ځمکې ته چې کله موت طبیعي باندې انسان وفات شي، موت په ده باندې واقع شي، بیا دوباره چې دی نو دې ځمکې ته ورځي. ومنها نخرجکم تارة اخرى، او د دې ځمکې نه به موږ دوباره په ورځ د قیامت باندې تاسو راپورته کوو. دا معلومه شوه چې د انسان ماضي، حال او مستقبل دا د ټول د دې ځمکې سره چې دی نو هغه تړلی دی. خو ماضي دی نو هم هغه د انسان د دې ځمکې سره د ده تړلی شوې ده، خو حال دی نو هم د دې ځمکې سره یې تړلی دی، خو مستقبل آینده زمانه کې چې دی نو اب هم د ځمکې سره د ده وابستګي ده او د دې ځمکې سره ده تړلی دی. نو الله تعالی فرمایي چې لفظ د قرار یې روړی دی، په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د انسان د اوسېدو صرف ځای چې دی نو هغه سره ځمکه ده. د دې نه علاوه نورې سیارین دي، د سپوږمۍ په شکل کې ده، مریخ ده، مشتري ده وغیره. موجوده زمانه کې ساینس ډېر لویه ترقي وکړه، خلک چې دی نو هغه سپوږمۍ ته ورسېده، خو انسان هلته کې چې دی نو مستقل پاتې کېدي، په سپوږمۍ باندې مستقل پاتې کېدي نه شي، ځکه چې په د سپوږمۍ باندې چې دی نو نه اوبه شته، نه ورته خوراک شته، نه هلته کې هوا شته، او دا درې واړه څیزان چې دي دا د انسان د ژوند د پاتې کېدو لپاره چې دی نو هغه ضروري دي. او په سپوږمۍ کې چې دی نو دا ټیک د سیاره ده، انسان هغه ځای ته ورسېده، خو لیکن دا شیان هلته کې موجوده نه دي، او هلته کې د هغې نه بغیر چې دی نو انسان ژوندی پاتې کېدی نه شي. عارضي طور باندې ساینسدانان چې دی نو هغه وخویږي، د ضرورت سامانونه ځان سره د دې سیارې نه د دې ځمکې د سیارې نه چې دی نو هغه واخلي، خو د هغه وخت یو تخمینه یو اندازه لګولې شوې ده چې 1 پون خوراک چې دی نو په هغې باندې کم از کم په هغه وخت کې 10,000 پون خرچه به په هغې باندې راته، چې کوم ساینسدان هلته کې ځان سره وررسي او دې سپوږمۍ ته ځان رسوي، ځان سره چې معمولي غوندې 1 پون خوراک وړي نو په هغې باندې 10,000 پونډه چې دی نو په هغې خرچه راځي. نو هلته کې اوسېدل د عامو خلکو کار نه دی، خاص خلک چې دی نو هغه ځي، خو هغه هم عارضي ځي او خپل فواید چې دی نو هلته حاصلوي او بیا چې دی نو دې ځمکې ته دوباره راستنېږي. د هلته چې ځي نو د هغې لپاره ځان له ساینسدانان چې دی نو هغه ځان له خصوصي یو لباس دی چې د هغې ځان له ډېر لوی قیمت دی، په هغه لباس کې به ته ځې، خو د دې نه علاوه په هغې نه په بل لباس کې لاړې نو ته ژوندی پاتې کېدی نه شي. نو ظاهره شوه چې دغه سیارې چې دي دا دي،
خو لیکن د اوسېدو ځای چې دی نو هغه نه دی د اوسېدو ځای چې دی دا سیاره ده چې هغه ارض دی او هغه ځمکه ده نو الله تعالی وایي دا ځمکه مې ستاسو دپاره قرارګاه وګرځوله چې په دې ځای کې تاسو اوسئ اوس چې په دې اسمان باندې دا غټ دغه ملکونه ځي او څومره پیسې په دې باندې خرج کوي او هلته کې چې دی نو ډېرې اچوي نو د دې په دې باندې په دې پیسې باندې په دې ځمکه باندې د دې چې دی نو هغه پیسې خرج کړي شي نو په دې باندې به د انسانیت یو ډېر لوی خدمت وشي په دې وخت کې دا ځمکه چې ده نو دا د فتنو او د فساد چې دی نو یو ګړ ګرځېدلی دی ښه بدامني شته غربت دا د کیر د لاندې خلک چې دی نو هغه ژوند تېروي د جهالت چې دی نو یو ډېر لوی دور چې دی نو هغه شروع دی خو لیکن بهرني خلک غیر مذهبه خلک چې دی نو هغې رالګي او نور سیارې چې دی نو هغه خپل د ځان تابع کوي او مسخر کوي او په هغې باندې بېدریغه وسایل چې دی نو هغه استعمالوي خو دغه وسایل په دې ځمکه باندې استعمال شو نو دا ځمکه به چې دی نو د انسانانو دپاره ډېر لوی د ښېګړې ذریعه وګرځېږي ښه علم به خور شي جهالت به ختم شي روا به راشي او دغه رنګې غربت به ختم شي اسودحالي او خوشحالي به چې دی نو هغه به راشي نو الله تعالی څلورم دلیل د توحید دا بیان کړ چې دا ځمکه چې دی نو ما ستاسو دپاره قرارګاه ګرځولې ده وجعل خلالها انهارا او پیدا کړي دي په منځ د دې ځمکه کې نهرونه نهري انتظام الله تعالی چې دی نو د اپاشې هغه کړی دی په خپل قدرت کامله سره بارانونه وورېږي او دغه رنګې چې دی نو د هغه په دریابونو کې په ندو کې په نالو کې چې دی نو هغه میداني علاقو ته هغه نهري نظام راغلی دی او په هغې باندې موږ چې دی نو خپل فصلونه سیراب کوو او خړوب کوو ښه دغه رنګې چې دی نو وورېږي په بره غرونو باندې او هغه منجمد شي او په ګرمۍ کې هغې باندې هغه نور لګي هغه ویلې کېږي د هغې نه اوبه جوړېږي او موږ ته او تاسو ته چې دی نو هغه په نهرونو کې را روان یو موږ پې خپل فصلونه سیراب کوو او خړوب کوو او موږ ته چې دی نو هغه زموږ د څاروو او زموږ چې دی نو هغه خوراک ګرځي وجعل لها رواسیه او ایښي دي په دې ځمکه باندې هغه مضبوط او درانه غرونه د پاره دی چې دا ځمکه چې دی نو دا ټالۍ ونه وهي ښه دا ځمکه په سطح د اوبو باندې الله تعالی خوره کړه او چې کله یې خوره کړه نو دې ځمکه چې دی نو دې ټالۍ وهلې الله تعالی په دې باندې مضبوط غرونه په طور میخ چې دی نو هغه ټقوال والجبال اوتادا او د غرونو کې د اوبو نه علاوه زمونږ پکې ډېر د فواید چې دی نو هغه میلاویږي ښه ونې دي جړې بوټیا دي دغه رنګې کاڼې دي قیمتي معدنیات دي دا موږ حاصلو او زمونږ د زندګۍ چې دی نو موږ نه ډېر غټې فواید چې دی نو هغه د هغې نه حاصلو وجعل بین البحرین حاجزا او د دې دوه دریابونو د سمندرونو په منځ کې الله هغه ذات دی چې یو آړی پیدا کړی دی یو حاجز یو بند پیدا کړی دی ښه چې خوږې اوبه او ترخې اوبه چې دی نو هغه د یو بل نه الله تعالی جدا کړي داسې یو پردی پکې په خپل قدرت کامله سره پیدا کړی ده دا د الله تعالی قدرت کاملې یو لوی شهکار دی الله تعالی په خپل قدرتونو باندې چې دی نو هغه پېژندی شي نو تاسو راته ووایئ په دې باندې تاسو غور وکړئ بیا دا خبره الله تعالی راماتوي چې خپل غرض او مقصد ته موږ چې دی نو هغه راولي چې مقصد د الله تعالی وحدانیت دی مقصد د الله تعالی یووالی دی اله مع الله د الله سره بل اله شته نشته دا کار چې دی نو بل اله نشي کولی دا د هغه د وسه او د هغه د طاقته نه ده بلکې دا ټول اختیار چې دی نو دا الله تعالی ته حاصل دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلک چې دی نو هغه بې علمه دی ناپوهه دی تمام دلایلو د هغې مشاهده کوي او په مشاهدې باوجود هم چې دی نو دی په شرک کې چې دی هغه مبتلا دي او دی په دغه دلایلو باندې غور فکر نه کوي نو الله تعالی داسې ذات دی چې دا هر څه هغه پیدا کړي دي امن یجیب المضطر څوک دی چې اجابت د یو بېکسه او د مجبور انسان کوي یو مجبور انسان الله تعالی راوبلي او دغه رنګ چې دی نو الله تعالی دغه دعا قبول کړي ويكشف السوء
او په د باندې چې کوم مصائب راغلي دي کوم تکالیف راغلي دي کوم اذیتونه راغلي دي د هغې د وجې نه دی بېبسه دی الله وایي زه هغه تکالیف او هغه مصیبتونه د خپل بنده د سر نه چې نو هغه لرې کړم. انسان چې کله یو مصیبت په د باندې راشي یو تکلیف په د باندې راشي تمام ظاهري اسباب منقطع شي نو د الله تعالی مخې ته دی بیا فریاد کوي. یو انسان بیمار شي هر قسمه ډاکټر له چې دی لاړه خو لیکن د هغه نسخې ده ته څه فایده ورنه کړه او دی بالکل بېبسه شو ناامیده شو ظاهري اسبابو د استعمال کړه خو د دې څه کار ورنه کړه نو اوس دی څه شي بیا الله تعالی ته پوره متوجه شي. دم درود دپاره چې د بزرګانو خواته ځي چېرې ما ته دعا وکړې په ما باندې دم واچوې نو پوره توجه یې چې نو هغه الله تعالی ته شي. نو د دغه بېکسه او د دغه مجبوره انسان آواز چې نو هغه څوک اوري هغه الله تعالی اوري. یو دروازه پاتې شي چې هغه د الله تعالی دروازه را او په دې باندې دغه مجبوره انسان چې نو دستک ورکړي او وټکوي او د الله نه وغواړي چې الله په ما باندې دا مصیبت راغلی دی خو په شرط دی چې د زړه د خلاصه په توجه سره د الله نه وغواړي. الله تعالی په انسان باندې ډېر زیات مهربانه دی ډېر مشفق ذات دی دغه تکالیف او دغه مصیبتونه د سر نه چې نو هغه درکوي. خو لیکن یو زما استاد واده زما استاد واده چې توجه پکې نه وي خو هسې یو معمول مطابق هغه خپل عادت مونږ وکړو خدای پاکه به داسې ده چې پوره توجه سره چې کوم د هغې طریقه کار دی د هغې نه مخکې د الله تعالی وحدانیت او د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود ویل چې کومه طریقه کار دی او د الله نه په هغه طریقه باندې بیا خصوصا په توره تیاره کې چې یو انسان تنها پاسي او خپل مالک ته ودرېږي چې الله یو 2 رکعاته نفل وکړي او بیا د مطلوبه سوال د الله تعالی نه وکړي الله به دې بنده باندې رحم کوي او دغه سوال به الله تعالی په خپل دربار عالیه کې چې نو هغه قبول او منظور به ګرځي. نو چې کله انسان بس چلیږي نو دې کله چې د په اختیار کې وي ډاکټر دې پیسې دې راسره ما چاته حاجت دی دې ظاهري اسباب چې دې ازماوي او خو قابل ترین ډاکټر خواته ورشي خو چې کله د هغه نه ناامیده په را روان شي هېڅ صورت د په نظر باندې نه راځي یو دروازه د ته چې نو هغه په نظر باندې راځي چې هغه د الله تعالی د کور دروازه راخه. یا یو انسان په ګناه کې ډوب شي ګناه چې دا تیاره ده تکه توره تیاره ورته په نظر باندې راځي هېڅ کرنده ته په امید هغه کرنده ته ښکاري نه نو الله تعالی څه من یغفر الذنوب الا الله څوک چې زما دا ګناهونه به وبخي مګر نه دی هغه ذات یو الله تعالی دی. نو انسان د خپل مالک الملک مخې ته د عاجزۍ د انکساره اظهار وکړي او دغه رنګې په جړا سره د خپل ګناهونو معافي وغواړي الله تعالی به دې څه کړي معاف کړي. دارنګې یو حادثه په ده باندې راده طوفان پرې راده قحط پرې راغی بل تکلیف پرې راغی او تمام ظاهري اسباب چې نو هغه منقطع شي نو په دې مشکل کشا چې نو هغه الله تعالی دی حاجت روا چې نو هغه الله تعالی دی. د دې د وجې نه یو انسان چې بیمار شي نو چې ته د هغه بیمار پرسې له لړ شي تپوس له لړ شي نو خو ته ډېر لوی سړی خو هغه ته وایه چې ته دعا وکړه ځکه چې هغه بس د هغه توجه دغه طرف ته یو الله تعالی ته او په دغه وخت کې د هغه دعا چې نو هغه الله تعالی قبلوي. یو بزرګ دی داود یمانی رحمت الله علیه د یو ملګري تپوس لاړ بیمار شوی نو دا بزرګ چې کله د هغه سر ته کېناسته نو دغه ملګري ورته حضرت ما ته دعا وکړه هغه ورته وایي نه ته راته دعا وکړه ځکه چې ستا توجه صرف او صرف الله تعالی ته صرف نظر او ستا نظر چې نو د الله تعالی په ذات باندې او ستا دعا د الله تعالی په دربار باندې قابل قبول ده. امام ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې دا واقعه را نقل کړې ده. دا یو ډېر لوی بزرګ هم تېر شوی دی او محدث عظیم مورخ چې دی نو دا تېر شوی دی او ډېر لوی تاریخ چې دی نو هغه د لیکلی دی. و یو سړی و د هغه کار دا و چې ده به په خچر باندې دا بار چې دی نو یو ځای نه بل ځای ته وړو لکه نن سبا چې دی دا لوډرې دي نن سبا چې دی نو دا نور څه دي یاره یو ځای نه بل ځای ته زه دا غنم وړم یا جوار وړم نو مونږ ورته یاره دا هغه ځای نه
دې ځای ته یو څه پیسې به درله درکړم. نو پخوا به چېرې نو په دې خرونو باندې، په آسونو باندې، په اوښانو باندې، په خچرو باندې د یو ځای نه بل ځای د خلکو سوداګانې وړې. یو سړي چېرې د دمشق نه په خچر باندې یو بار چېرې نو هغه بار کړ او خپل مشهوره چې کومه معروفه لار و نو په هغې باندې روانېدل. یو ملګري ورسره ملګري شو، مسافر وي چېرته ځي؟ یاره زه خو ځمه دا پلانکي دا سودا ده دا دمشق ته رسومه. هغه ورته یاره ځم ستا ملګري زه بس په لاره کې به ځو یو بل سره ګپ شپ هم لګوو او بس د لارې ملګري یو. دا سړی وایي چې زه کله په کومه لار باندې چې زما کوم تګ راتګ و زه په هغه مشهور لار باندې روانېدم نو هغه راته خپل مسافر ملګري راته وایي چې په دې باندې مه ځه، زه تا ته یو لنډه لار ښیم په هغې باندې بدل شو. اگر که هغه معروفه نه ده لنډه ده ما ته معلومه ده، ده ورته چې زه خو په هغې باندې واقف یم معلومه ما ته معلومه ده که ما پسې راځه. دې چېرې نو دې بس زه ورسره روان شوم ځکه ښه مزېدار شکل صورت دی. اوس ما ته څه پته ده چې د مسافر په شکل کې چېرې د مسافر په لباس کې دا یو لوی ډاکوري چې زه د لارې منځ ته ورسېدم یو بیابان دی یو دشته ده هېڅ په نظر باندې نه راځي، صرف کوپړی د انسانانو چې دي نو هغه پرتې دي، هډوکي د انسانان پرتې دي. ما ته وایي چې ودرېږه دلته کې دا خچر هم پرېږده او دا بار چې پې بار دی نو دا هم پرېږده دا سودا او یو غټ خنجر یې راوباسه چې زه خو تا وجنم. ما ورته چې دا خچر هم واله که راسه څه نغدي مغدي وي هغه هم واخله، که دا بار کې داسې سودا ده زه به مالک ته بیا هر څه کوم دا هم واخله. خو ما څه په ما څه کوې؟ دا زما عادت دی، ما چې دلته څوک راوستي دا دونه کوپړی ویني که نه زما بس هغه ما وجلې بیا مې پرېښې نه دی ژوند. ښه ما ورته چې هسې مې وجنې خو داسې چل وکړه چې یو 2 رکعاتو نفل مقرره ده راکړه چې یو 2 رکعاته نفل خو وکړم. یې غلطه چې 2 نه چې یو 10 وکړه نو زه داسې یو 2 رکعاتو نفل ته ودرېدم. خو په ما باندې دومره پریشاني د پرېشر دی چې زه قیرت ویم خو قیرت زما نه په ژبه باندې نه راځي. زه چې کوم آیات ویم نو هغه زما په ژبه باندې نه راځي خو اقدم بس الله تعالی زما ژبې ته دا آیات راوسه امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. دا آیات اقدم زما ژبې ته چې نو هغه راغی او ما چې سو سلام چرباسنو یو شاسوار په تیزۍ سره روان دی او په لاس کې یو غټه نیزه نیولې ده او دا سړی خو اوس ما ته ولاړ چې ما دی خو مقام ولد را کړی چې نفل وکړه خیر دی د هغې نه پس به زه تاسو کوم وجنم به دی. وایي دغه شاسوار چې نو په اسمانې په تیزۍ سره روان دی او لاس کې یې نیزه نیولې ده او چې راورسېد دا کوم سړی چې ما سره ولاړ دی نو د هغه په دې سینه کې دا نیزه چې نو هغه خښه کړه وغه هلته کې مردار چې ما وکتل چې هر دا څوک دی. وی هغه بس اقدام چې نو بیا واپس شو. وی ما ورپسې ورمنډه کړه چې ځوانه ځان خو راته وښیه چې په دومره سخت وخت کې ما ته راغلې او زه مجبور وم د مدد او ته اقدام راغلې او زما امداد دې وکړو. وی هغه راته ووایي چې کوم آیات تا ویلې دي وی الله تعالی ما ته د هغه اسمانونو نه حکم وکړو فرشته وه چې فورا زما دې بنده له ورسه او دې د مدد محتاجه دی او زه د هغه ځای نه چې نو هغه راورسېدم او دا ستا د هغه آیات چې نو د هغې برکت دی. نو دا آیات په وخت د تکلیف کې په وخت د پریشانۍ کې دا ویل پکار دي او انشاءالله چې کومه پریشانی وي کم تکلیف چې وي نو الله تعالی به د هغې حل په دې آیات مبارکه په برکت سره راوباسي. دا و دلایل عقلیه چې الله تعالی مونږ او تاسو ته پیش کړ. مونږ او د دې شبانه روز د دې چې نو هغه مشاهده کوو په خپل سترګو باندې وینو خو الله تعالی ویل لږ شان د نظر ورته وکړو د عبرت په نظر باندې ورته وګوره تا ته په خپله باندې چې نو دا نتیجه څرګنده شي. امن خلق السماوات څوک دی چې پیدا کړی دی اسمانونه والارض او ځمکې وانزل لکم او راکوزي کړي دي ستاسو دپاره من السماء د وریځونه ماء اوبو د باران په شکل کې فانبتنا الله وایي زرغونو منګه به په دې باران په ذریعه باندې حدائق باغات ذات بهجه بارونقه ما کان لکم نشتری تاسو یعنی نشی کولی تاسو انتم بیتو چی تاسو زرغن کے شجرها اغونی دباغاتو الہم اللہ آیشتا بل خدای دی اللہ تعالی سرا نشتا بل هم بلکہ دا خلق چری قوم داس قوم ندی
یعدلون چې دي د الله تعالی د وحدانیت نه مخ اړونکي دي. امن څوک دی جعل الارض چې پیدا کړي دي د ځمکه قرارا ځای د اوسېدو وجعل خلالها او پیدا کړي دي په منځ د دې ځمکه کې انهارا نهرونه وجعل لها او پیدا کړي دي په دې ځمکه باندې رواسیا هغه مضبوطو درانه غرونه وجعل او پیدا کړي دي بین البحرین په مابین د دو سمندرونو کې حاجزا یو بن او یو آب اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اشتاد دی اللہ تعالی سرا بالمعبود باطلا نشتا بل اکثرهم بلکہ اکثر دی خلقنا لا يعلمون پوئیگی امن سوق دی یجیب المضطر چی دا بے کسا او دا مجبورا اذا دعاو کل چی بلنو کی اللہ تعالی تا او دا بلنا قبول کی ويكشف السوء او لرکی اغ مصائب او اغ تکالیف ويجعلكم او گرزول لی تاسو لرا خلفاء الارض اغنائبین دسمکی اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اشتاد دی معبود برحق سرا بالمعبود باطلا نشتا قلیلا کم دی ما هاغا تذکرون چی دی خبرنا نسیت حاصلی. صدق اللہ.